أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينحون عن المعروف ويقبضون أيديهم. تسكني ذلك أنا سورة التوبة 47 نمبر آیت 67 نمبر آیت. په دې آیات کې د منافقینو چال چلن ذکر کیږي چې منافقین چې څومره دي په کومه زمانہ کې دي، د دوی چال چلن خبرو انداز کردار په یو طریقه باندې دي. الله تعالی وایي المنافقون منافقان سړي والمنافقات منافقان خزي. معلومیږي دا چې نفاق څنګه په سړو کې د بخزو کې هم ای بعضهم من بعض ردوینا پشان د بعض نورو دي. پس څه کې د نورو پشان تکي دي د اسلام مخالفت، د مسلمانانو ورانه او دغه شان تکي د کفر د پاره سپورټ، د کفر حمایت، د باطل خلکو تایید کول. پدې کې منافقان سړي منافقان خزي د یو بل پشان تکي دي، چل چلان یو انداز باندې دي. یأمرون دی حکم کوي بالمنکر د بدو کارو. منکر هغه ته ویل کېږي چې کوم مخالف د شریعت. منکر اصل کې ناشنا شي ته ویل کېږي، نو کوم شی چې په شریعت کې ناشنا نه هغه منکري او دغه جرم مي نو دی په چل باندې د ناجایز خبرو دعوت خلکو ته ورکړي. اوس سوال د دې خبرې دی چې کله یو کار ناجایز شو، نو ناجایز کار د خلکو ته څنګه دعوت ورکوي شي او خلک به وسره څنګه مني. دا غي د فار طریقې کار د منافقانو دای چې ناجایز کار ته بخرنګ ورکی چې زما نیت خده، زما اراده خده او دا مطلب نه بل مطلب می دی. نو دا د منافقینو انداز، نو دوی د بدو کارونو حکم کوي. یعنی د دوی داسې طریقې کار د مخالفت دسی هغه خبري راونی چې د کوم خبرونو د اسلام سخت نقصان کیږي، اگر چې ظاهرا به دوی داوی او دوی وینا او الفاظ بهترین معلومیږي. په دغه ترتیب سره د باطل فرقو چې څومره ډلې دي دا چې تر واقع هر یو جدا مطالعه کوي، د خسته نمونه دي. په دې کې یو ډله د اصحاب العدل والتوحید د څه ډله پکې هم شته، د انصاف او توحید والا ډله، او دا خلک سوچ د اسلام نه بهر شوي دي. دغه شان د کې قدریه او دغه شان د کې جبریه او داسې نور پس ذکر کوه. نو دا ټول چې کوم دي د دعوی الفاظ خي خو کار ډېر مرداري بیکاري. په دې کې ودا سي د جاغي وای چې انسان د خپل اعمالو په خپل باندې خالق هم دی، او حالانکه موږ وای د هر شي خالق الله تعالی، انسان صرف کاسب دی خالق نه. هغه وای نه کتا سو وای چې انسان د بد اعمالو خالق الله دی، نو په الله تعالی باندې الزام راځي. او دې کې سیر الزام نشته، خو هغه داوا الفاظ خګ استعمالي کار غلط کار کوي. نو دغه شان منافقین خلق د بدو کارونو حکم کوي خلکو ته. وینحون عن المعروف او د منکې خلق د نیکینا. معروف په معنا د معلوم سره دی چې څو خلک یې پیژني. نو کوم شی چې په شریعت کې معلوم یا هغه ته معروف وي، کوم شی چې په شریعت کې معلوم نه هغه ته منکر وي. نو په دې وجه باندې امام قرطبي رحمه الله تعریف دسی کړی دی چې منکر هغه ته وایي چې ما خالف الشریعه، او چې کوم د شریعت مخالف، او معروف دي ته وایي چې کوم د شریعت موافق. نو د دې کوشش بدایي چې د شریعت موافق خبرونه خلک واړي. ويقبضون ايديهم دوی بندي خپل لاسونه. د څه شي نه بندي؟ ظاهري معنی دا د اسلام په لار کې دوی خرچ نه کوي. منافق کس جرأت دا واس نه کوي او دا صلاحیت په دې سړی کې نه چې الله تعالی په لار کې پیسې ورګي. لیکن امام قرطبي رحمه الله وایي چې لاس بندول د کې عام ذکر شوی دی او دې کې د مال ذکر صراحتا نه راغلی. نو ویل دې معنا دا د چې یقبضون ایدیهم دوی بندي خپل لاسونه د فرایضو د ادا کولونه، یا دوی بندي خپل لاسونه د حقونو د ادا کولونه. امام قرطبي رحمه الله ویل دې نه معلومیږي دا چې د الله په لار کې بدوی جهاد هم نشي کولای، پیسې هم نشي ورکولای، د انسانانو حق هم نشي والا کولای، په شریعت باندې به عمل هم پوره نشي کولای. ځینې باندې بزګ عمل کوي چې صرف د مسلمان غنوم په باقی پاتې شي. نسوا الله دوی الله ير کړي دي، فنسيهم نو الله تعالی هم دوی ير کړو. دای لفظي معنا، لیکن مطلب د دې څنګه دی؟ نسوا الله دوی
دا الله تعالی احکام پرې خودري دي په شان د يرولو لکه سره چې ير شوی فنسيهم نو الله تعالی دوی پرې خودل د رحمت نه لري کړل با عذاب کې پرې خودل په شان د يرولو دای مطلب دا معنی به ذکر دې طریقه معنی اخلي چې اصل کې کته وایي چې فنسيهم الله تعالی حمد ير دا عیب دی ادب مخلوق کې په خالق کې نه د الله تعالی باندې ير ناراضي هیڅ شی ته یریږي نه نو بیا به د عیب الزام راځي نو بده وجه لفظي معنی دغه شولا لیکن مطلب یې د مفهوم یې دا حاصل دی چې دوی خلکو د الله تعالی احکام پرې خودل پشان د يرولو الله تعالی حمد په عذاب کې پرې خودل پشان د يرولو کوی چې ير شو دی دا یو قسم له تشبیه شو او دې استعاره یا مجازات هم ویل کیږي ان المنافقین یقینا منافقان سړی هم الفاسقون حمدوی کامل نافرمان دي منافقان چې کوم دي څومره منافقان چې دنیا کې دي د اسلام ازري دشمنان داخله دي کدا سو وایي چې کافران خو دین بس ورخوا دي خو یو خبره باندې عمل نه کوي دوی خو له بزنی خبره باندې عمل کوي نو داغه باس مخکې منګ ویل د ټول نغړ مجرمان په دی وجه دي کم چې سوچ کافران دي مسلمانانو میز کې نه دي نو هغه د اسلام پوره حقانیت واضح شوی هم نه دي دغه شان د کې د مسلمانانو منځ کې اوسېدل مسلسل د هغوی نصیحتونه आवाज نصیحت خطبه د هغوی کردار ارسدي بخپل سترګ باندې بیا هم جمله ظلم کوي د اسلام سره غداری کوي او کافرانو زم اصلي کافرانو زمونږ نه لري دغه زمونږ د اسلام نه دین تهذیب نه پوره خبر نه دي هغه ته چې کم چا سره سوال خیو ک بعد ما ورته معلوم دي پوره حقایق نه خبر نه دي نو یو قسم لا چې دوی زیاته کوي نو ډېر نافرمانه شو دوی مدا چې کم خلک زمونږ نه لري دي اگر چې زمونږ دشمنان ولی نه دي هغه زمونږ دومره نقصان نشي کولای څومره دشمنان نقصان چې زمونږ داخلي دشمنان کوي چې موږ سره اوسېږي موږ د مسلمانانو ګمان دي موږ ته روړه ویلي دي زمونږ سره په صفونو کې ودرېږي بیا هم زمونږ رازونه د اسلام رازونه باریکي کافرانو ته ورخي او مسلمانانو منځ کې د انتشار فرقواریت او د جنگ جګړو فضا جوړي نو دغه نقصان اصلي کافر نشي کولای نو ځکه الله تعالی وایي چې ان المنافقین هم الفاسقون یقینا منافقان خلق هم دغه اصلي نافرمانه دي کامل نافرمانه دي اگر چې نافرمانه به نور خلق هم خو منافقین به کې نافرمانه کې ډېر اوچت وعد الله المنافقین والمنافقات وعده کړی د الله تعالی د منافقانو سړو د منافقانو خز سره والکفار او د ښکارا کافرانو سره نار جهنم ور د جهنم دا تخویب اخروی دی چې منافقین چې پټ مجرمان دي ښکارا باندې بزرګان معلومیږي کسړی دوی خزي دي او دا شان د اسلام ښکارا دشمنان دا ټول چې کوم راواخلي الله تعالی دوی سره وعده کړل نار جهنم د ور د جهنم چې الله تعالی به جهنم تاج خالدین فیها همیشه به د جهنم کې مخکې موږ ویل چې نه د غور مري نه به د انسان مري او مستقیر به د شان کې به پروت کافر د جهنم نه وتلی نشي منافق د جهنم نه اس کله وتلی نشي الله وهي حسبهم دا جهنم ور لکافي دي دا یو قسم له تساری د مسلمانانو چې کافران د اسلام ازلی دشمنان د الله تعالی د مقدس دین مخالفین د نیکانو بزرګانو مسلمانانو سره زیاتی کوونکی مخالفت کوونکی دغه شل منافقانو غداریان په اسلامي معاشره کې دنه دا دومره لوی جرایم دي بیا هم دا خلک چې کوم دي په صحتونو برابر دي وسایل سره خړیر دي افراد سره ډیر دي خوشاله ګرځي نو دا یو قسم له شیکو پړه کې راولاړيږي چې دا به ولید سي او سوال لا ولاړيږي الله تعالی وای دغه خبره نه ده جهنم وعده وسره الله کړل او هي حسبهم غور لکافي دي نو دې دا معنی نه راځي دنیا کې به عذاب نه راځي دنیا کې به هم عذاب راځي خو که بچا باندې را نه غستا په ژوند کتاب و نه لیدو نو خپکهګه مودا دشمنان بچ نه دي د الله تعالی د جهنم وعده کړی دا او دغه جهنم کې به دوی همیشه پراته او د جهنم ور دوی ته لپاره کافي دي که دنیاي سزاګانې وته میلاو شي غي علاوه زیات شي ولعنهم الله الله تعالی لعنت کړل په دوی باندې لعنت چې کوم دي تفسیری بیزاوی معنی کړی د اللعنت هو التبعید عن الرحمه لعنت چې کوم دي د رحمت نه لري وترو ته ویل کیږي لري کور ته ویل کیږي نو الله په لعنت کړي څه مطلب د الله د خپل رحمت نه لري ستري دي رحمت سره بخي نزدې کېدې نشي ولهم عذاب مقیم اور دې لپاره عذاب دی همیشه مقیم دایمي عذاب ته ویل کیږي د خالدین په معنا سره شو کالذین من قبلکم د دې کافرانو حال پشان د هغه خلکو دي کانو اشد منکم
چې و بشان د کانو چې و هغوی اشد منکم ډېر سخت تاسو نه قوتن په طاقت کې. موجوده کافران چې کم دي او موجوده مشرکان او منافقان د دې حال یعنی چال چلن او د دوی سزا چې کومه ده بشان د هغه کافرانو د چې کم مخکې تیر شوي دي. دغه مخکینی کافران او منافقان ډېر زیات سخت تاسو نه قوتن په طاقت کې، د هغوی طاقتونه ډېر زیات. د عادیانو سمودیانو احوال به تاسو تفصیلي اورېدلي چې کم حد کې چې کله به هغوی جګړې کولې نو هم د غټو غټو کجورو ته به یې لاس کول، د بانک په شان ته کې به یې راوښ کړی، یو بل به یې وهل او ماتېدلي او نور به یې راوښ کړی. د هغوی چې کوم آثار پاتې شوي دي د هغوی د کورونو چې په دې زمانه کې خلک کم خلک ییني او د حیران پاتې کېږي د انسان د وس نه څه بهر ښکارېږي. داسې تکړه غټ خلک وو، تکړه خلک خو دغه خلک الله تعالی نیست نابود کړو، صرف د کورونو آثار یې پاتې شو، د کندراتو. د په دې وجه باندې چې په قوت سره یو انسان د الله تعالی د عذاب مخې ته رکاوټ جوړېدی نه شي، په قوت سره په وسایلو سره څوک د الله تعالی د عذاب مخنیوی کولی نه شي. او دویمه دا ده چې د الله تعالی د دین سره ټکراو اخیستل دا د ځان تباهي دپاره ثبوت برابرول دي، خو هغه څومره وسایل هم بېرته لري خرابېږي به لازمي. نو الله وایي دغه مخکیني کافران ډېر سخت ستاسو نه په طاقت کې. نو موجوده کافرانو دپاره یو قسم د تنبیه ده چې په خپلو وسایلو په خپلو طاقتونو باندې به ناز نه کوئ، په دې طاقتونو باندې الله تعالی د عذاب بچ کېدی نه شي. و اکثر او ډېر زیاتو اموال په مالونو کې هغوی ډېر مالدار او په نسبت د دې کافرانو باندې. و اولادن په اولاد کې د هغوی بچي ډېر زیات وو، هغوی افرادي قوت سیوا لرو د دې کافرانو. فاستمتعون هغوی فایده حاصله کړه بخلاقهم بخپل عیسی دنیاوي سره، دنیاوي حساب باندې خپله فایده حاصله کړه. دنیا کې چې کوم څه الله ورکول، کوم وسایل یې ورکول، هغه وسایلو نه پوره فایده واخیسته، استعمال یې کړو. الله وایي فاستمتعتم تاسې هم فایده حاصله کړه بخلاقکم بخپلو حصو سره. تاسو چې هم الله تعالی په دنیا کې کوم وسایل کوم سامانونه درکول د ژوند تېرولو دپاره هغه ټول یې درکړه او تاسو استعمال کړو. کما استمتع الذین من قبلکم په شان د هغه کسانو چې فایدې حاصله کړې وه ستاسو نه وړاندې بخلاقهم بخپلو حصې دنیاوي سره، په دنیاوي حصو سره یې خپلې فایدې حاصلې کړې وي. وخذتم تاسې ننوتلی وخذتم تاسو ننوتلی په باطلو خبرو کې، د اسلام په مخالفت کې تاسو مخته شوئ. کالذي خاضوا په شان د هغه کسانو چې مخکې ننوتلي په باطلو خبرو کې. اولئک دغه کسان حبطت برباد دي اعمالهم د دوی عملونه په دنیا په دنیا کې والآخرت په آخرت کې. دنیا کې اعمال په دې وجه برباد دي چې هغوی دپاره بشریت کې هېڅ قسم بشارتونه نشته چې تاسو ته به ثواب میلاوي شي. کله چې ته یو کار کې محنت کې تا ته زیر نه میلاوېږي، تا ته هغه اجر میلاوېدو خبر نه، نو دا ځان له بربادي ده. او په آخرت کې داسې بربادي ده چې هغې ته به عملاً د دې ثواب بدله میلاو نه شي. په دنیا کې بشارت نه میلاوېږي او په آخرت کې ورته ثواب نه میلاوېږي. نو اولئک دا کسان هم الخاسرون هم دوی تاوانیان دي. دې آیات نه معلومه شوه چې غټ خساره او نقصان د اسلام مخالفت دی. غټه خساره چې کومه ده دا کفر او شرک دی، دا ټول نه غټ تاوان دی. دنیاوي لحاظ باندې تاوان کېدل دا تاوان دی خو دومره غټ نه دی. الله وی الم یاتیهم آیا نو راغلی دوی ته نبأ الذین خبر د هغه کسانو من قبلهم چې دوی نه مخکې وو. نبأ غټ عظیم خبر ته ویل کېږي، لوی خطرناک پیغام ته ویل کېږي. که چې خبر ته نبأ نه ویل کېږي نو آیا دوی ته نو راغلی هغه لوی پیغام لوی خبر د هغه کسانو چې دوی نه مخکې وو. قوم نوح چې دغه قوم د نوح علیه السلام او عادیانو او د عادیانو و ثمود او د ثمودیانو و قوم ابراهیم قوم د ابراهیم علیه السلام و اصحاب مدین او خوندان د مدین چې کوم د شعیب علیه السلام خلک والمؤتفکات او هغه کلی چې کوم ولټه کړی شوي وو. مؤتفکات ولټه کلی لکه علاقه د لوط علیه السلام واخله چې کوم ولټه شوې علاقه وه. دغه ټولو خلکو ته اتات هم راغلي وو رسلهم پیغمبران خپل بالبینات په واضح دلایلو سره. فما كان الله ليظلمهم نو الله تعالی چې ظلم یې کړی په دوی باندې، یعنې الله تعالی خپل احسان په دوی باندې وکړو، پیغمبران یې راولېږل، پیغامونه یې پوره دوی ته وښودل چې د اسلام او شریعت په دې لیول باندې دی، مخالفت سزا به دومره وي، عمل کولو بشارت به دومره مقدار باندې دی. لیکن چا هغوی ته اهمیت ورنکړو، چې اهمیت یې ورنکړو الله تعالی بیا عذاب راوستو. نو دغه عذاب راتلل په دوی باندې الله تعالی طرف نه ظلم نه شو بلکې بعینه عدل شو. نو فما كان الله ليظلمهم نو الله تعالی ظلم کړی په دوی باندې، ولکن كانوا لیکن و دوی انفسهم په خپل ځانونو یظلمون ظلم کاو، خپل ځانونو باندې ظلم داسې کاو
چې خور ته پته وجه په دې کارونو کې دومره وبال او ګناه عذاب شته لیکن بیا یې کول نو سره د پوی نه یو جرم کول د ځان په خپل په عذاب کې اخته کول دي او دا خودکشي برابر دي